بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، تاسو ګورئ الخیام نیوز چینل او زه یم ابو عیسی اظهار الله. مینوالو، معذور افراد زموږ د معاشرې یو اهمه حصه ده او دوی معذور نه بلکې یو خصوصي افراد دي او زموږ د توجه ډیر مستحق دي. د دوی مدد کول په دوی احسان نه بلکې د دوی بنیادي حق دی. د دغې لړۍ یوه کړۍ زموږ نننی پروګرام د خپل کلي د یو خصوصي ملګري سره ستاسو ملاقات کوو. چېرته مه ځئ، موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، څنګه چې ابو عیسی اظهار الله تاسو ته ووایي چې دغه ملګري خواله ورځو، د هغه نه د هغه ژوند پوښتو، د هغه دغه ورځې شپې څنګه تېرېږي، دغه تعلیم خرچه چې د هغه څنګه برابروي، نو د هغه سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپله لنډه پېژنګلو وکړئ، نوم هم څه دی او د کوم ځای؟ زما نوم عبدالله دی، زه د خانپور اوسېدونکی یم. عبدالله، تعلیم دې څومره کړی دی؟ تعلیم خو مې BA کړی دی. نو عبدالله، ستا چې دا کومه مسله ده دا پیدایشي ده که نه تا اول روغ وې وروسته راته دا مسله جوړه شوې ده؟ نه جي، زما دا مسله خو پیدایشي نه ده. دا وروسته زما په پولیو تبې کې مې دا خپې دغه شوي دي، علاج مې دغه هم ډېر وکړو خو څه دغه یې ونه کړو. عبدالله، چېرته حکومتي څوک راغلي دي چې ستا سره د مرستې څه تعاون یې کړی دی، یا چېرته د فاونډیشن د سماجي تنظیم د طرفه چېرته ویلچیر یا څه نور امداد ستا سره چېرته چا کړی دی؟ یاره یو بېل نیم چا کړی دی، خو د هغې نه بس بیا چا ډودا تپوس رانه کړی نه دی چې یا تا تعلیم څومره کړی یا چا څه در کړي دي یا نه دي. په حکومتي سطح باندې ستا سره هېڅ مرسته نه ده شوې؟ نه جي، د حکومت د طرفه موږ له څه پیسې راتلي، هغه هم اوس بندې شوي دي، هغه راته هم اوس نه میلاوېږي. یو پېر نیم راله راغلي دي، بیا د هغې نه پس نه دي راغلي. عبدالله، دغه ستا تعلیم دې هم کړی دی 14 جماعته پورې. زما خیال دی ستا دې سره د علامه اقبال یونیورسټۍ نه PTC هم کړې ده. PTC هم کړې ده، خو اوس پخوا زما لږ د تګ راتګ پروګرام بیا لږ وران و، پخوا اوس مې نه کېدو، بیا مې ونه وینو. نو دغه دومره 14 پورې تعلیم چې تا کوو، ستا زما خیال دی ستا تعلق هم د یوې غریبې کورنۍ سره دی. نو دغه پیسې، دغه د تعلیم دا خرچ دا تا د کوم ځای نه پیدا کړي؟ دا خو بجر دا خوا دې خوا ما به څه کوله چې زما طرفه هغه به سا خوا دې خوا کوله چې په دغې باندې مې کړی دی. نو او اوس تاسو څه روزګار لرئ که نه؟ څه کار مار سکې؟ بس فلحال خو لا کپړې جوړوو چې په هغې باندې اوس د کور خرچه مرچه چلوو. پلار مې هم بېروزګاره دی، یو ورور مې دی هغه هم زه څه دیاړي مزدوري ځان لګوي، څه ګزاره پرې کوو. ګرانو ملګرو، دغه د عبدالله خبرې تاسو واورېدې، خو زه د عامو پروګرامونو په شان عبدالله له د چندې سوال ستاسو نه کوم. زما مخاطب حکومتي واکداران دي، هغه خلک چې د دې په چې زموږ حق دی پې موږ به ترې پوښتنه کوو چې دا زما ورور چې تعلیم هم برابر دی او سکیل سړی دی، ټیلري کوي، په ټیلرۍ باندې خپل رزق ګټي، د خپل تعلیم خرچ پې برداشت کوي. نو د دغه واکدارانو، حکومتي واکدارانو نه زما درخواست دی، یو همبل ریکویسټ دی زما، چې دیو له دې په ډیسیبل کوټه باندې خامخا د نوکرۍ بندوبست وشي. بلا ووکیشنل سنټرې دي د ټیلرینګ، د مختلف سکل ووکیشنل سنټرې دي، په هغوی کې دې زموږ د علاقې دغه خصوصي ملګری د خصوصي مرسته وشي. ستاسو یو جهان مننه کوو، د بل پروګرام د پورې زموږ سره اوسئ. مننه. او طعام فی یوم ذی مسغبة یتیما ذا مقربة ومسکینا ذا متربة. یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال